زما یو خبره واورئ، عزت ذلت دا څوک ورکوي؟ دا الله ورکوي. زما تجربه شوې ده په دې زمان پارک کې زما سره دا کم زیاتې محمود خان وایوره زه چې په زمان پارک کې عمران خان ټایم مال راکو او بوزدله ته دونه بوزدلې چې ته د یو ورکوټي هلک نه چې عمران خان ټایم ورکړی د دنیا خلک میلاویږي او تا ولې سیکرټري ته ټلیفون کړی دی چې فخرالزمان درنه په یو صورت فخرالزمان عمران خان ته پرې نه دی. زه په تا پوهېږم ولې دا تا وې چې په دې ځای باندې زه وې خدای قسم دی که ته زما نه وزیر اعلی شوی وې. سوات والا زمونږ وروڼه دي خو زه به ستاسو سره جنګېدم او تا ته پته وه چې دا جنګي دی. تا زما ټولې لارې نیولې وې او بیا دې راته د چا په خوله ویلي و چې فخرالزمان ته ووایه چې خپل وخت نه ضایع کوي او پارټي پرېږدي او زغلوم به. نن محموده زه تا ته وایم تالاش ته راغلی لوټې تالاش ته راغلی لوټې او د ځان سره دې یوه بله لوټه هم راویستي د وزیر اعلی. ما ورته وویې چې تا فخرالزمان زغلو او فخرالزمان ته سره ستا د هغه خټک پلاره وزغلوله. دغه ستا ایمان او اوسانو چې تا له نجم الدین د یونین کونسل ټیکټ نه درکو خلک راغونډ شوي لکه نن چې دا خلک راغونډ شوي چې پلانکي له ټیکټ مه ورکوئ. نجم الدین ژوندی دی هغه وې په کلي کې خلک راغونډ شوه او وې که دې شادو له تاسو ورکو ټیکټ نو موږ وله ووټ نه ورکو. نجم الدین پوه او ولې ټیکټ ورنکو ستا دا حیثیت و تا له عمران خان وزیر اعلی توپ درکو چې ستا پلار او نیکه په خوب کې نه و لیدلی لوټې چې تا د عمران خان سره کم ظلم کړی دی خدای دې تباه کا خدای دې برباد کا خدای دې په شرمونو وشرموه. الله دې د عمران خان ته بیا کېنوه زما سره بیا زه د پوښتنه وکړه خو الله دې بیا د عمران خان خپو ته کېنوه. د عمران خان سره تاسو دونه ظلم او زیاتې کوئ. وروڼو جذباتي شوم خو دا خبره مې پړه باندې د زمان پارک خبره مې درته کوله نو ما ورته دا ووې چې ته ما نه پرېږدې خو په ما کې بسیږي که نه د دنیا دا مخلوق روان دی څوک څه نه وایي خو چې زه ځم ماته د علي خان د هغه سیکرټري دی او هغه دې راته په دغه ورډولی دا سړی به نه پرېږدم. نو ما درته ووې چې قسم دی که تا زما نه دا وزیر اعلی توب لیدلی وې دا سوات والا دا منسټرۍ یو ایم پي ای په سیټ هم که زه وې قسم درته خورم چې په دې عمران خان باندې ما د سوات مقابله د دې ضلعې کوله. ولې زمونږ په دې ضلع کې څه چل دی خو چې داسې د اوسان ایم پي ایګانې چې محمود خان ورته وایي کښېنئ په څلوري کښېني چې ورته وایي بیا به یې پاسئ ټول به په یو پاسېده. ماړه داسې ایم پي ای توپ د خدای بیخ او سټه وباسي بیا یو ځل داسې وایم ماله خو دې الله تعالی پاک داسې د اوسۍ مشري نه راکړي ماله الله که مشري راکړي ماله د نرتوب مشري راکړي او زه د الله تعالی پاک نه ډېر زیات خوشحاله یم چې ای الله تا په فخرالزمان کې یوه دونه حوصله پیدا کړې وه چې په مار غونته کې په خپو را باندې خلک وخته خو د عمران خان نظریې مې پرې نه ښوده د عمران خان نظریې ته مې نقصان ونه رسو او په خپل ځای باندې ولاړ وم. ټیک ده یوه میاشت کې به د کوره راووتم نو ډېر په تکلیف به راووتم ځکه چې به راووتم یلکه تالی دا ټیکټ ولې درنه کو نور ته د نن نه خبر نه وي زموږ چې بل دی ته ورغلم یلکه دا ټیکټ ولې تاسو له در ډېر زیاتې ونه کوم خدای هم پوه که ایسته لاړم پېښور ته 11 ورځې مې تېرې کړې خو په کور کلي کې عادت وم هلته هم نه شوم ټینګېدی بیا راغلم. ملګرو ډېره زیاته مهرباني تاسو کیسه کول مونږ د سره ولاړ یو تاسو ډېره زیاته مهرباني الله هم ښاب او آباد لره الله هم د دې اسبڼ د دې څونه چې ناست دی الله تعالی پاک دې ستاسو د بچو ارمانونه پوره کړي او الله تعالی پاک دې ستاسو د دې اسبڼ د دې
ماشومانو نه د الله تعالی پاک غټ غټ افسران جوړ کړي چې د اسمان په ګل ګلزار ډېره مهرباني